نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل قدر مسلمانان ورونو د سورة الفرقان چنو لسم سپارہ دا هغه یو مبارک آیت میں تلاوت کو چې د دې آیت ساده ترجمه دا چې پیغمبر به د قیامت پر ورځ باندې د الله په عدالت کې دا ګیله وکي او بوایي چې زما د قوم قرآن پرې خو دی او قرآن پرې خو دی. دا د دې آیت ساده ترجمه ده. په دې مناسبت باندې په دې جمعه کې نن منګه د قرآن کریم چې کوم حقوق دي چې دا په مسلمان باندې عائد دي دا غي تذکرہ وکړو چې دا حقوق یو انسان کله ادا کی نو دا به بریو ذمہ شي او دا به د قرآن حق ادا کی او کدا حقوق ادا نکړل نو بیا به د دې انسان په باره کې او د دې مسلمان په باره کې به د قیامت پر ورځ باندې بیا الله رب العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګیله وکي شکوه وکي. راځي چې موږ د قران کریم د دې فریاد نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فریاد نزان خبر کو او د قیامت پر ورځ باندې د دې عظیم رسوایی نزان وساتو چې د الله پیغمبر زمون په باره کې بیا الله ته ګیله شکوه وکي. او دا کوم حدیث بھی چې وایو چې نبی علیہ السلام فرمایي القرآن حجت لک او علیک چې دا قرآن بیا ستا د لپاره گواهی کوي حجت لک ستا د لپاره به گواهی کوي او علیک یا بستا خلاف گواهی کوي. نو اسه نو چې د قیامت پر ورځ باندې دا قرآن کریم زمون خلاف یې گواهی وکي بلکې جزان داسې جوړ کو چې دا قرآن کریم زمون د لپاره او زمون د نجات د لپاره گواهی وکي. د قرآن کریم چې کوم صفاتونه دي نو او کوم داغي امتیازات دي او کوم داغي خصوصیات دي او کوم داغي اسماء دي او نمونه دي نو قرآن کریم ذکر کړی دي. په دغه صفاتو کې یو صفت ده هدل للناس او هدل للمتقین چې دا قرآن کریم انسانیت ته لار خي هدایت کون کی کتاب دے. مطلب دا دی چې دا قرآن انسان ته لار خي لار د انسان په کوم لار باندې زی د دې انسانیت د پاره خو قسمه قسم خلق دعوی کړي دي چې بدې لار باندې تل پکار دي بدې لار باندې تل پکار دي بدې لار باندې تل پکار دي. مختلف اسمونه دي مختلف حزبونه دي او مختلف دینونه او مذهبونه او مسلکونه دي چې هغه دا دعوه لري چې زمنګ سره د کامیابی رازونه دي چې بدې لار باندې سره لار شي دا به کامیابی. راځي چې موږ د هغه لار نه ځان خبر کو چې کوم لار خالق کائنات را لګلې ده. خالق کائنات د کائنات او خالق کائنات چې پیدا کو ظاهر خبره ده چې لار و د کائنات خالق ته جوړي
مثال په تور باندې یو سړی کله ځان له کور جوړوي که نه کور نو ستاسو خدا تجربه ده که نه چې کور کله سړی جوړوي د ټول نه اول غم ورله د څه کوي د سړک کوي چې په سړک ورله بلاک ویسي په سړک ورله بیا خښته ویسي په سړک ورله سریه ویسي بعضې داسې کورونه چې هغې ته سړک نه نو له څوک سړک ورکوي نو بیا د لارې انتظام وکړي چې زه په خرو باندې په قچرو باندې په اسونو باندې ورله سامان ویسمه خو د لارې انتظام ورله لازمان کوي او بیا چې کله په انجینیر باندې یا ځان له کله نقشه جوړوي نو دا پکې اول دا انتظام کوي چې زما د تلو راتلو لار به کومې اسمان نه خو زه راخوځېدی نه شم په هوا خو نه شم تلی زه به جومات ته به کومه لار باندې ځما زه به هسپتال ته به کومه لار ځما زه به بازار ته به کومه لار باندې ځما زه به دې کلي ته به کومه لار باندې راځم د ټول نه مخکې انتظام ورته د لارې کوي دا څنګه خبره ده چې الله رب العالمین ټول کائنات جوړو انسانیت پیدا کوو د هغې دپاره د لارې انتظام یې نه دی کړی لازم د لارې انتظام یې کړی دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو ډېره ښکلې واقع بیان کړې ده وایي تاسو چېرته سوچ کړی دی چې یو ښایسته کور دی مزیدار دا ترې و چا تپوس کړی و چې ستا سره د الله تعالی په وجود باندې دلیل شته چې الله موجود دی یو خو قرآن دی قرآن د بغیر عقل باندې ماته ثابت کا عقلی طور باندې چې دهری هم را سره ومني یو مشرک هم را سره ومني او یو کافر هم را سره ومني چې الله شته یا ملحد او بيدین او ایتیست خو هغه ورته وایي چې دا خو ډېر ګڼ دلایل دي د الله تعالی په وجود باندې ویل ته ماته دلیل پیش کړه نو هغه ورته ډېر ښکلی دلیل وایو ویل ګوره یو کور دی یو عمارت دی مزیدار او دا مکمل بند دی مکمل طور باندې دا کور بند دی د هر طرف نه بند دی د څلور طرف نه بند دی په دې کې سوری نشته په دې کې کړکۍ دروازه نشته د هر طرف نه بند شوی کور دی او بیا یې ویل چې په دې کې دوه قسمه دیوالونه دي بهر طرف ته چې کوم دیوال دی نو دا دیوال د چاندۍ دی د سپینو زرو دی تک سپین دیوال دی او دننه طرف چې کوم دیوال دی نو هغه د سرو زرو دی د سرو دیوال دی او بهر طرف د چاندۍ دیوال دی بغیر د سوري نه په دې دوران کې په دې دیوال کې سوری وشي اول د سونې دا دیوال وچوي او بیا د چاندۍ دا دیوال وچوي او چې کله وچوي د دې دننه نه یو ژوندی حیوان راوځي ژوندی حیوان چې دې ته اکسیجن د کوم طرف ورتلو دې ته خوراک د کوم طرف نه ورتلو دې ته څښاک د کوم طرف نه ورتلو دا د کوم طرف نه ورتلو او دا دننه چې کوم حیوان دی دا سوری وشو بهر ته راووتو عجیب غونې کار دی سترګې کار کوي لیدلم کوي غوږونه کار کوي اورېدلم کوي خوله هم کار کوي چیو چیو کوي چرګوټی یادوو چې د انډې نه د چرګوټی راوځي دا کار چا وکړو او بیا وایي چې په یویشت ورځو کې د دې انډې نه چرګوټی راوځي یویشت ورځو کې کله چرګې دی چې کله انډه کېدی او په هغې باندې 21 ورځې کله دا کیني نو دا چرګوټی په خپله باندې په دې مخوکه باندې دغه چلکه ووهي او بار ته راوځي دا چلو ته چا وښودو دا دننه وله خوراک چا ورکو دا ژوندی چا وساتو یعنی چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې دې چرګوټي ته هم چل وښودو چې ته به بهر څنګه راوځې لارو ده ښودلې ده الذي خلق كل شيء ثم هدى الله هر شی پیدا کو بیا ورته لار وښودله بیا ورته لار وښودله هغه الله چې دا کائنات پیدا کو امام شافعی رحمه الله نے چاہتا پوسو کچھ امام شافعی سے 12 کسان راغلیو 17 کسان دهریان راغلیو بحث وسره کو چې تمنګ ته وخایې چې الله شته امام شافعی رحمه الله ورته ویل تاسو ورکوټي مسلې ته پوسو دا کم ګران کار دی چې د الله په وجود باندې تاسو تعقلی دلیل ویم د الله په وجود خو بشمار دلایل دی عقلی ویل څه دلیل دی نو ویل تاسو شاتوت پیژنې شاتوت ویل چاو پیژنو شاتوت چې کله دا کله دا توت وکی کنه شاتوت د دې رنگ بالکل یو شانی خونه یو شانی مزاج یو شانی ذائقه یو شانی خدا شاتوت چې کله د ریخم او چنجي وخوري دا غین ریخم جوړ شي د شهد مچي چې کله بده باندې کینی د دقه شي نبیر ته شهد جوړ شي او چې کله بيزو وخوري دا غین پچی جوړ شي غوای چې وخوري دا غین غشان جوړ شي انسان چې وخوري دا غین ګندګي جوړ شي او کله چې اوسې وخوري دا غین څه جوړ شي دا غین مشک جوړ شي پر یو شاتوت دی یو مزاج دی یو طبیعت دی او دا غینه څه جوړ شي دا غینه مزیدار شان سه جوړ شي چې هغه نن سبا چې سړی ځان له شهد مهد پیدا کوي کنه شهد نو څومره قیمتي دي او بیا مشک څومره قیمتي دي ریخم څومره قیمتي دي
یو شیم ضایع کیږي نه. معلومیږي دا چې دا لار چې چا ښودلې ده نو هغه یو عظیم ذات دی، د کائناتو مالک دی، د کائناتو مالک دی. کم کم دلیل وسړی وي. امام طنطاوي رحمه الله یو عالم دی، ویل موږ په استنبول کې په یونیورسټۍ کې سبق وایو، په ترکی استنبول کې. په هغه زمانه کې همدا ملحدین ډېرو، دا خو تېره زمانه ده، 100 کاله مخکینۍ خبره. موږ وایي هلته سبق وایو نو دا دهریانو، دا ایتیسټو بېدینه خلک هلته ډېر زیات وو چې الله نشته دی. ویل موږ سره کله بحث کوو چې الله شته، ویل جنا الله نشته. موږ چې دا کائنات چا پیدا کړي دي؟ ټول دنیا وایي چې دا په خپله باندې پیدا شوې ده. دا بېدینه خلک دا خلکو ته وایي دا دنیا په خپله باندې پیدا ده. ویل ما ورته ویل چې نه، په خپله باندې څنګه پیدا ده؟ ویل چې دا نیچر چې ورته وایي فطرت پیدا کړی دی. فطرت بس فطرت را لګېدلی دی او دې فطرت دا ټوله دنیا پیدا کړې ده. وایي موږ به بل تپوس وکړو چې دا نیچر او فطرت چا پیدا کړو؟ وایي چې دا چا پیدا کړی نه ده، خو دا داسې فطري قوانین دي، لاز اف نیچر چې ورته وایي، دا طبعي قوانین دي، چلیږي بس. ویل موږ ورته یو دلیل وایو، په دې به موږ غلي کړل. په هغه کې موږ ته یو خبره کړې وه، د دهریانو دې ګروپ ته موږ یو خبره وکړله چې یو تپوس درنه کوم، جواب یې راله راکړئ. موږ ورته ویل چې ستاسو څه خیال دی؟ په لاره باندې 2 کسان روان دي، 2 ملګري روان دي. په دې کې یو صحرا ته ورسېدل، یو دشت دی، یو صحرا دی، یو بیابان دی. په دې بیابان کې یو ډېر مزیدار بلډینګ جوړ دی، مزیدار ښایسته، چې په دې کې کمرې هم لګېدلې دي او خښتې هم پکې لګېدلې دي او بلاکونه هم پکې لګېدلې دي او د دې دیوالونه ښکلي منقش دي او رنګ ورته لګېدلی دی مزیدار، کړکۍ پکې لګېدلې دي، سنگ مرمر پکې لګېدلې دي. او بیا چې دننه کله ورننوتو نو په دې کې ښایسته غوندې قالین، مزیدار پوس، رنګارنګ قالین لګېدلی دی. وایي دا یو کس دی بل ته وایي هلکه دا تعمیر چا جوړ کړی دی؟ دلته خو انسانان نشته چې دا عمارت به چا جوړ کړی؟ و دا یو کس دی بل ته وایي چې دا به دغه جوړ کړی، نو چېرته ګیلکار به راغلی، معمار به راغلی، دیوالچي به یې او څه ټیکهدار به په ټیکه باندې اخیستی جوړ کړی به یو کس دا خبره کوي. بل وایي چې نه، دا په خپله جوړ شوی دی. وایي دا بل کس ورته وایي چې څنګه په خپله جوړ شوی دی؟ ویل چې معلومیږي دا چې پخوا چېرته دلته کې کمرې وې، شګې وې، دا خاورې وې، بیا چېرته سیلاب راغلی دی. سیلاب اول هواګانې راللې او بیا سیلاب راغی، او دا سیلاب چې راغی نو د یو ځای نه کمرې راوړلې، د بل ځای نه کمرې راوړلې، نو دلته کې داسې کمرې جمع شي یو دیوال ته جوړ شو. بیا دغه ځای نه سیلاب راغی، کمرې جمع شي بل دیوال ته جوړ شو. بیا د دې بل طرف نه د دې بل طرف نه د یو ځای نه کمرې راوړلې، د بل ځای نه خټه راوړله، او هوا د هغه ځای نه وله اور راوړو، دې نه اور بل شو، د هغې نه خټې جوړې شولې، او دغه ځای نه پسې بیا کمرې مګلې کېدلې، سیمنټ تی وتل، او د هغې نه پس پکې بلاک جوړ شو، د هغې نه وروستو بیا د خاورې راوړلې د هوا، او دا دیوال یې وته په ښکلې مزیدار اوار پلستر جوړ شو، او د هغې نه وروستو بیا هواګانې چې راللې ځای په ځای باندې دا ګلونه رنګونه راواغېستل، او دا ګلونه رنګونه په دې دیوال باندې ولګول. په دې طریقه دومره مزیدار بهترین عمارت جوړ شو. هغه ورته ویل چې ښه چې دا کارپېټ څنګه جوړ شو؟ چې دا بیزې راغلې وې، د سلا بیزې او ګډې راوړې دي، او دې بیزو نه او د دې ګډو نه په دې ځای کې دننه چېرته وي، او د هغې نه دا وړۍ غورځېدلې دي، بیا د هوا په دیو بل کې ورکړې، د هغې نه مزیدار قالین جوړ شو. ښه دې قالین نه رنګ چا ورکړو، نو دغه شانې رنګونه منګونه راغلل او په دې پسې ولګېدل، نو دې نه قالین جوړ شو. وایي دا خبره به ته ومنې چې سیلاب راغی او هواګانې رالې، دیوال هم جوړ شو، عمارت هم جوړ شو، قالین جوړ شو. دا خو کم عقل انسان دا خبره کوي. ویل ښه یو قالین په خپله نشي جوړېدلی، یو کور په خپله نشي جوړېدلی، دومره بهترین کائنات په خپله باندې جوړ شو، هېڅ خالق یې نشته. دې کائنات هېڅ قسم نقطې آغاز نشته، د دې څوک خالق نشته. نن سبا د دهریه دغه شانې خبرې موږ ته کوي. په دې وجه باندې د قرآن کریم یو صفت دا دی، هدل للناس دی، دا انسانیت ته لاره کوي. موږ ته لاره قرآن راښودلې ده، فطري لارې موږ ته ښودلې ده. او زمونږ دا صاحبان وایي دا معاشره خلکو ته تعلیم ورکوي. معاشره ټیک ده، موږ دا منو چې معاشره خلکو له تعلیم ورکوي. بچی پلار ته ګوري، مور ته ګوري، د هغې نه چل یادوي، کلیوال ته ګوري، د هغې نه چل یادوي، ملګري ته ګوري، د هغې نه چل یادوي. بلکل دا خبره موږ څه ټیم پورې منو، څه ځای پورې. خو دا ماشوم چې کله پیدا شي که نه، ماشوم چې کله پیدا شي او دې ماشوم ته مور په خېټه کې چې کوم خوراک میلاودو دا ورته په پیپ باندې میلاودو، ده ته پته هم نه وه. خو چې کله دا پیدا شو دنیا ته راغی، ده ته دا مور چا وښودله؟ دا مور ورته چا ښودل؟ دا مور ده ستا. دا د مور دا پۍ خوري او د بل چا پۍ نه خوري.
د خوراک دا چل څنګه یاد کو او بل دا ماشوم چې د 2-3 ورځو بلکې د یوې ګنټې دی دنه موړو کله چې انسان موړي کنه دا خاموش چې کله وږی شي دا شور شروع کی بیا انسان چې کله وږی شي دا شور شروع کی دا احتجاجونه خلک ولګي دا وږی شي چې کله ماړی کنه خلک یورپ کې وایي دغه نشته نه احتجاجونه نشته او نه هیڅ نشته نه ماړه دي کنه چې ماړه دي شور شي لوږي خو چې کله دا ماشوم راووتو د مور د خېټې نه بارو او بار دا ماشوم کله وږی شو نو فور نه په جړا شروع کړ دا چلو ته چا خودلې د چې ته کله وږی کېږي جاړې با دا چلو ته چا وخودو اواز نشي کولای نو دا جاړي او دا غي نور است بیا 2-3 ورځې کې مور د سیو پیژني چې بل څوک بیا په غېږ کې رالي نو هغه چغې وهي او دقه د مور په خوري د بل چا کوی نه خوري دقه ته ویل کېږي دا د الله کار دی کنه دا الله دی دا الله دی نو قرآن کریم ہدایت کو ان کے کتاب دے منگ بلار راہنمائی ہدایتو دا منگ دا قرآن کریم ناخلو بلیو کتاب نشترے چھ داغی نمنگ ہدایت والو دا قرآن یو عظیم کتاب دی زمان محسن دے نو دی یوسو حقوق دی رازی چھ پاغیزان پویو دا حقوق بار بار خلق بیانے خودے چھ کم خبر کول غوارا منزو ابو ویما اس دا پار دا خبر کو اگه دا دا چھ نن سبا دا معاشرہ ورانا شولا ورانا دا معاشرہ تبو برباد شولا نن نبا شل پنزلس کالمخ کی خلق و تقرون کول استازان و علماء ویل گوره دسی شی دا معاشره بوران شی وس وران شی بن وران دا وس حالات وران شوی دی حالات بل طرف تلاړل دې قران کریم کې د پردي حکمونو من په عمل نکو وس خبر ده حتی ورسېدلا چړو زنانو ته دا احساس نکېږي چې بده پرده کول پکار دي نارینه ته دا احساس نکېږي چې پرده کول پکار دي دا مخلوط نظام تعلیم چې کوم راغې دا کوئی ایجوکیشن چې راغې پرون ما یو ویډیو کتل د پنجاب یونیورسيټي او په پنجاب یونیورسيټي کې څه ثقافتي پروګرام دی او بهر پسهن کې الکانم ناشتي جنکیم ناشتي دي او یو ځای بس دغه لوب روانه ده او دا احساس نه کیږي چې دا خزر او دا سړی دی دا نر دی او دا خزه ده دا میل او دا فیمیل دی دوی پرده پکار ده کنه ده پکار په یو مجلس کې ناست پکار ده کنه ده پکار یعنی دا حس ختم شو مکمل طور باندې دا ولې ځکه من تعلیم د بل چانه اخلو من تعلیم د یورپ دی زمون نظام تعلیم د یورپ دی زمونږه د معاشره چل یادو د یورپ د مغرب نه یادو لہذا زمون په معاشره مکمل طور باندې دا وی گرفته نن اسلامی معاشره برباد ده بلکې چې سړی د اسلامی تعلیماتو مطابق چرته غم یا خادي کوي نو خلک بس خان دی وي دې ساده ته ګوره دا د پخوانی زمانه خبرې کوي وي دا په خوا دا کارونه خلکو کول او د قران کریم لومبه شرط دا دی لومبه چې قران باندې موږ ایمان راوړو ایمان څه ته وي دا به تسلیمو دا به منو چې دا خبره د الله دی دې ته ایمان وي تاسو یقین وکړئ نن سبب بحث دا روان دی بحث دا قران د الله کتاب نه دی دا الله کتاب نه دی ولې د الله کتاب نه دی بس اس دلیل نشته خو مفروضه ده ناشنا خبره چې سړی په دې معاشره کې کله کوي ناشنا خبره ناغړر مشهور شې د شهرت د بار خلک لګیا دي دړادړ هغه ملحد جوړیږي تیز جوړیږي او دا قران د الله کتاب نه دی دا چا جوړ کړی دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکل دی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی لیکل دا د الله خبرې دي دا د الله کلام دی او داغه دلیل دا دی چې په دې قران کریم باندې سوار له 100 کال تیر شول خو په دې کې چا غلطی راونه ایستله او که چا به کې غلطی را ایستلی داغه جوابات خلکو په ټیم باندې کړی دي او هغه قانی کړی دي نو اول نمبر شرط اول نمبر حق د قران کریم په ماوته باندې دار چې موږ ایمان براوړو الله شکر دی الحمدلله او چې موږ ټول مسلمانان یو او دا منو چې دا قران د الله کتاب دی دا د کائنات د خالق کتاب دی او د کائنات خالق جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته وایو او جبريل محمد رسول الله ته وایو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته وایو نن ماو ته تمره رسیدلې ده او زمنګ د دې قران په باره کې دا ایمان دی چې دا او قران مونږ وایو په طریقه باندې وایو په کومه طریقه باندې چې الله جبريل لور غړو په تواتر باندې مونږ ته رسیدلې ده دا حق د قران کریم په مونږ باندې دا ایمان براوړو اوس د قران کریم د ایمان نورسته دویم حق بیا د قران کریم په ماو ته پټول باندې په زید عمر بکر باندې دا ده چې اوس په موږ داسې کوو چې دا قرآن به زده کوو ګورې دې قرآن کریم الفاظ به زده کوو زما خو مخکې خیال دا وبه چې دا کم سپینګیري دي او د دې په زمانه کې د قرآن تعلیم عام نه و لکه 80 کاله عمر دی 80 کاله عمر دی او په هغه زمانه کې د قرآن تعلیمات ډېر کم و ځکه دا مدارس او سکولونه اوس جوړ شو
علیمن تیمرګری های سکول په 55 یا 56 کې جوړ شوی دی. دې نه وړاندې دلته های سکولونه نه وو او مدرسې غالبا په دیر کې د ټول نه اوله مدرسه هغه د حیات المسلمین کوټو د دیر د ټول نه پخوانه او تاریخي مدرسه ده. د دې نه وړاندې مدرسې نه وي. ډاکټر محمد یعقوب خان مرحوم الله دې غریق رحمت کی چې تاسو د علاقې شخصیت او هغه د مدرسه جوړ کړل د لری لری زینه به خلک راتل او دلته به علم حاصلو. دا غ ثوابین او د مردان او د سوات او د دیر او د باجوړ نه لولي خلک چې هغه وس د دې مدرسې شاخونه هغه په سونو باندې دي. اوس دا غي نه غټه غټه مدرسې جوړې شولې خو په هغه زمانہ کې چې دا غي نه علما فارغ شول طالبان دي فارغ شول او غټه غټه مدرسې اوس هغه جوړې کړلې. اول ته اوس غټ غټ مشایخ او مفتیان جوړېږي. دا خو ورستو دا مدرسې جوړې شولې. موږ ول دي قران نه دی ویلې زدي ته موقع نه وا خو تاسو یقین وکئ نن سبا په دې زمانہ کې هم په دې زمانہ کې الکانو ته قران نه دی یاد نه دی ورته یاد. هیڅ قسم چا سره غم فکر نشته دی په دې کالجونو کې او په دې سکولونو کې. اگر چې نظام مشتري وسو چې باغی کې مطالعه قران او دارنګ د قران نظر شامل ده خو والله اعلم زنه پویګم په دې خبره باندې او زه ډېر سوچ فکر من شوې مداسور د چې څه وجه ده چې په کالجونو کې په یونیورسيټو کې باقاعده مطالعه قران په نوم باندې د قران ترجمه شامل شوې ده او د تجوید القران په نوم باندې په دې کې باقاعده د قران تجوید هم خود لیکيږي استادان ولا اخلي خو بیا هم دغه شانې صورتحال چې ناظره چا زده نه کړله. په جماعت کې هم سبق وي په کالج کې هم سبق وي مدرسه کې هم سبق وي او بیا هم چاته قران نه یادېږي. دا یو علمیه ده ګوره لوی علمیه ده لوی علمیه. لہذا قرآن کریم باندې ګوره ځان په یو لسی چې دا الفاظ به زده کو چام چې قرآن کریم نه یاد کړی ګوره زما کاغه سپین سری مین دي او کاغه زما سپینګری مشران دي دا عذر ګوره چرته قابل قبول نه دی چې بس ما نه یاد کړی ما ته نه یاد. زمنګ سره قسمه قسم اوقات شتا زمنګ سره بازار ترتلو اوقات شتا زمنګ سره غب شپ لټیم شتا زمنګ سره شپور نو د لټیم شتا سعودي عرب تتل لټیم شتا دوبۍ تتلو د پاره ټیم شتا او دانګي په مجلسونو کې پناسته کې ټیم شتا چکرو د کړو د پاره ټیم شتا خو د قران د پاره نشتا. نو دا ګوره بهانه نه ده بیا دا عذر نه ده. قیامت کې به ټیک ټاک جواب ورکو منګه. لہذا چا چې نه دی ویلې زما ته درخواست ده چې په هر کلی کې عالم شته په هر جماعت کې استاد ده هر جماعت کې او په هر جماعت کې نه په دویم جماعت کې خو لازم نشته. مدرسې خود سيدي چې کانه الینو مدرسه ده کانه چوچته لاندې مدرسه ډېری زیاتې نن شروع کې آغاز وکړي د قران کریم الفاظ برابر کړي بلکې بخپل باندې کې چال نور دي په کور کې به لور ته یادي زوی ته به یادي خزه ته به یادي وی وایته خزنه قران وسه ګنا نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبي مشورې ورکړلې منلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قران کریم الفاظ ذل فرض دي ګوره فرض څنګه چې د اموس فرض ده دغه د قران الفاظ د ټیکول فرض دي او چا چې یاد کړی دی ګوره تاسو عام خلکو ته وایم چې چاته یاد دي نو په تجوید باندې د اول غواړي. تجوید وایي د طالبانو د پاره نه دی ګوره د مولانو د پاره نه دی قران زموږ شریک دی. کله خو چې د مقابله راشي وي زره مولانا خو مسلمان یم نه وایي سو هر سړی وایي زه دنه خو مسلمان یم موږ ډېر خلکو استانه موږ مسلمان ته وایي استانه خو مسلمان یم نو تعالی خو ناظرین درځي څنګه خو مسلمانې خو مسلمان څه ته وایي خو مسلمان خو د عقیده برابرۍ د قران الفاظ ورته یادي د قران په ترجمه باندې پويږي په حدیث باندې پويږي ته خو مسلمان وي ته خو ناظرین درځي د کوم ځای نه مسلمان شوي کنځلې د ډېر درځي بد اخلاقی د ډېر زیاته درځي څه شي خو مسلمان دا یو لوبه موږ جوړ کړل زستانه خو مسلمان وي څوک د چانه خو مسلمان نشتا. یاد ساتئ ګوره تاسو چا چې ناظر ویلې دا ټیک ټاک ګوره تجوید تنظیم وکړي. نن سبا دا حروف تلفظ د عام خلکو ډېر زیات غلط دی ګوره ما چې ول زکه بنیادی خبره کوم هغه دا چې زه اورم په دې معاشره کې قران کریم ډېر زیات خلک غلط وي ډېر زیات غلط وي او الله زما سره غم دی فکر را سره دی چې ولې یو سپینګره دی واغه 50 کال او 30 کال په دې معاشره کې منځو کو د منځ الفاظ غلط وي. ونکفرک تو ونکبرک وایو کنه وایو نکبرک وایو دا غلطیانه کو زه خو د نمونځ ناورم خو کوم مې اورول شروع کړ ټولې غلطیانه دي خلکو ټولې غلطیانه دي کې باید څوک ستانه وره اور مې دا چې ګوره غلطیان ډېرې زیاتې کوم منځور ډېرې غلطیانې کوم حقیقت دا دی ما د سه مشاهدات زې په ځای وکړل ډېر مشران دي موږ غلط وي هیڅ شرم بدی کې نشته دی چې تاګ راشه ګونټه ماتې کوي او بدی جماعتونو کې کېنه د علماء او دا منځور درلکه قران بدرته وي د دې الف لام میم نه شروع کوي یو خبر برابر دا الف با تا سا دا کم حروف هجا ته حاجی شدي کنه دا ګوره په 2-3 میاشتو کې یادېږي دل مهنت یو هفته کې الف یاد کی په بل هفته کې با یاد کی په بل کې تا یاد کی بلکې جیم یاد کی خیر دی ودلېږي بګي دا ټول عمر دی بدی کې تیر شي طالب بمر شي
طالب به مړ شي. حدیث کې راځي چې څوک د علم په طلب کې مړ شي د پیغمبر په منځ کې به صرف یو درجه فرق وي. دې مرتبه ته ځان ورسوي کنه نور څه غواړي. فری کاته کې د شهادت مرګ دی، فری کاته کې د خوشحالي مرګ دی. په کوم حالت کې مرګ راځي والله عالم، داسې مرګ به الله موږ له راکړي. نو الفاظ صحیح کول د قرآن حق دی په موږ باندې، فرض دی را باندې. او بیا چې قرآن دا حق ادا کو موږ، نو بیا یې دریم حق دی د قرآن کریم په معنا باندې ځان پویول. بیا به د هغې په معنا باندې ځان پویو. ترجمه یې څه ده؟ موږ ترجمې مولیانو ته پرېښې دي، بس مولیان به ترجمه کوي که نه، او کینو به ورته نه ګورئ. قسم به هم کړی چې کوي به، خو کینو به ورته نه. لګیا به لوډ سپیکر به خلکو له مازغه خوري. لوډ سپیکر دا درسونه خدای شته که زما شوق او ستاسو زما سره رضا وي که نه، ما په دې لوډ سپیکر دا خطبه هم نه ویله چې صرف په دې جومات کې لوډ سپیکر لګېدلی وی چې کم خلک دلته خطبې له راځي چې بس دی اوري، ځکه چا سره قدر دی چې هغوی اوري. والله که زما دا شوق وي چې لوډ سپیکر دې بار خطبه لاړه شي، ځکه داسې باروز وي هغه جومات هم اواز روان دی، دغه هم روان دی، دلته هم روان دی. په دې ګاونډ کې پنځه شپږ جوماتونه دي، دې زنانو غریبانو ته ډوپتل کې چا اواز واورم، ډبل ډبل اوازونه راځي. بس په یو کلي کې لوډ سپیکر لګېدلی وس دا پوره وه. زما دا دې نه وي، بل امام دې کوي. موږ نن سبا د ضد د وجې نه دا لوډ سپیکر دې لګوو که نه. دې جومات کې دا پلانې مولوي صاحب ښه تقریر کوي نو ته ورته راکړه لوډ سپیکر برابر کړه چې د اواز یې منتشر کړه میسته چې څوک پرې ډوبوی نه شي. دا ضد دی، فرقواریت دی، ضد دی، تعصب دی، نفرتونه دي. مسله خدا ده، ځکه خو څوک تعلیم نه لي، څوک سبق نه لي. په دې وجه باندې دا ذمه داري ده چې د قرآن کریم ترجمه، د قرآن تفسیر په دې باندې ځان پوهې کړو چې الله موږ ته څه وایي، چې الله موږ ته څه وایي. الله رب العالمین موږ ته قرآن کریم کې غلا مه کوئ، او چې د جومات نه وځو دکان بند کو واپس غلا له ورشو. غیبت مه کوئ، او د مونځ نه وځو بار ته په مونځ کې دغه آیتونه وایو، بار بیا د غیبتونه کوو. دا ولې؟ ځکه په ترجمه نه پوهېږو، په مفهوم نه پوهېږو که نه. په دې مفهوم باندې موږ پوه شو نو بیا به کلک مسلمانان یو. نن د امت د زوال بنیادي وجه دا ده چې موږ تاریکین قرآن ګرځېدلي یو. تاریکین قرآن معنا دا ده چې موږ د قرآن په مقصد باندې نه پوهېږو. د پاکستان د عوامو لویه المیه دا ده موږ په قرآن نه پوهېږو. تاسو یقین وکړئ چې په قرآن باندې تاسو پوه شوئ، د قرآن کریم په مقصد باندې موږ پوه شولو، بیا چېرته موږ بېلارې کېدی نه شو. او زه راته ګورئ دا خبره په دې ګوتو ګوتو ته د خیمه، په دې خپل کلي کې وګورئ، په دې خپل علاقه کې وګورئ چې کم سړی په قرآن پوهېږي دا به نیکي. ور دا ګز او دا میدان ما ته دا قاعده غلطه ثابته کوي تاسو ته چې کم سړی ترجمې کړي، کم سړی قرآن ویلی، د ده لار به ټیکي، دا په ټیک لاره دا غلط نشي تللی. چې کم سړی په غلطه لار روان دی د هغې وجه ده د قرآن یې پرېښی دی، ځکه ته پته نشته چې په کوم طرف باندې روان یم. ما درته ویل قرآن هدی للمتقین هدی للناس دی. بیا به څوک په یو لار پسې روان دی، څوک به بل لار پسې روان دی، څوک به یو اواز کې، څوک بل اواز کې. دا ولې؟ دا قسمه قسم د کوپر او د الحاد د اوازونه ولې را روان دي؟ زمونږ دا نوی نسل ولې الحاد طرف ته روان دی؟ زمونږ دا نوی نسل ولې بدنۍ طرف ته روان دی؟ وجه دا ده چې موږ قرآن نه وایو، قرآن موږ پرېښی دی. چې بیا کله ته سړی کېنې مطمئنه کې نو دا خو موږ په غلطه باندې بېرته راشي ستا طرف ته چېرې دا اسلام صحیح مذهب دی، صحیح دین دی. د قرآن کریم په حقوقو کې د بنیادي حق دی چې موږ به د قرآن کریم ترجمه د هغې معنا دا به یادو، د فرض د په موږ باندې ګورئ لازم ده. افسوس او صد افسوس زه وایم دا څنګه جومات کې دی شي چې په هغه جومات کې عالم موجود دی، کلیوال موجود دی، په دې کې درس قرآن نشته دی. افسوس، والله افسوس ماله په دې باندې راځي. دا څنګه جومات دی؟ دا څنګه کلی دی؟ دا څنګه معاشره ده؟ تاسو نه کوئ دا فکر ستاسو دا ښځې په کورونو کې دغه شان لوی کېږي، د انګین د راواده شي او د مرګ پورې قرآن په لاس کې روانلي، ستا د لور واده شي هلته د قرآن د مرګ پورې روانلي، ستا د بوډۍ ستا سره بوډۍ شوله او هغې قرآن یاد نه کړو، نو څه به جواب پې الله له ورکوي؟ دا غم نه دی پکار. د مولیانو کتاب دی یوازې، د زموږ د ټولو په شریکه باندې کتاب دی. دا ډول غواړي ګورئ. پکار دا ده چې په جومات کې ټول خلکو قرآن کریم ویلی او د زنانو د ټولو کلي زنانو دپاره د قرآن د تعلیم انتظام وي. علم فرض نه دی په دې زمانه کې، علم مستحب دی، دا درس نظامي. ځکه علم لا الحمدلله شته، زه وخت کې غله راغی نو بیا به د فرضیت حکم سړی لګوي. فی الحال دومره علم چې د قرآن کریم په دې مقصد باندې سړی ځان پوهېږي، دا خو لازمي خبره ده. نن ګور تاسو نو ځان یادومول، زه او دا جي صاحب او دا ملګری دا ټول موږ ذموار یو. زموږ زنانو ته قرآن نه دی یاد، زمونږ لوریانو ته قرآن نه دی یاد، زمونږ بچو ته قرآن نه دی یاد، زمونږ میندو ته قرآن نه دی یاد، زمونږ ښځو ته قرآن نه دی یاد. نو څه به کوو؟ الله له به څه جواب ورکوو؟ چې موږ مولوي صاحب له تنخوا ورکوله چې هغه راته صرف او صرف تقریر کوو یا صرف موږ لمونځ کوو؟ په دې نه خلاصېږي. ګورئ زما او ستا په باره کې نبي علیه قرآن کریم کې الله فرمایي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
هذا القرآن مهجورا. دا د فهم قرآن دا سیزن دی کنه زمونږ د فهمیدین دی شعبې مختلف کلاسونه د فهم قرآن په دې ستمبر او اکتوبر په دې میاشتو کې کوي. ما یو کلاس په دې شرینګل کې وکړو، د هغې نه پس بیا په بټخیله کې مې وکړو، اوس مې دریم کلاس په دې ورسک کې شروع دی، بیا ورپسې په بټخیله کې دی، بیا ورپسې په دې ملکڼ کې دی، 15 شپږ کلاسونه. افسوس ما کله کله راشي چې په دې کلاسونو کې د مشرانو تعداد خو ډېر زیاتي، سپینګیري پکې ډېر زیاتي، د نوجوانانو تعداد پکې د نش برابري. دا کلاس ورسک د کلاس کې چې زه کله اوس ګورم نو په دې کې نوجوانان په کثیر تعداد باندې دي. د هغې نه وړاندې ما بټخیله کې یو کلاس وکړو ظفر پارک کې. تاسو یقین وکړئ چې ما پکې کتل په دې کې کم کم کسان دي چې د هغوی ګیرې لا تورې دي، ما پکې تورګیرې په نظر نه راتلل، ټول سپین ګیرې راغلل. دا صورتحال دی. حالکې په دې 15 ورځو کې 4 ورځو کې قرآن نه یادېږي، خو توجه د خلکو برابر شي. ډېر خلک داسې وي چې دې کلاس کې د هغه تربیت وشي او د هغې نه پس بیا ورځي او چې زه به قرآن زده کړم. زمونږ خو دا مسله چې دې کلاس ته موږ 4 ورځې ټایم نشو ورکولی، 15 ورځې ټایم موږ نشو ورکولی. په ګاونډ کې زمونږ کلاس ختم شي چا ته پتم نه چې څوک راغلی او چا قرآن کلاس واغستو. 15 ورځې موږ نشو ورکولی. موږ به 10 کاله او 15 کاله او 6 کاله به څنګه ورکو. البته زنانو کې تړپ شته. ګورئ ښه نن ما غلار باندې موږ چې راووتو زموږ د کلاس نه زنانو ډېر په کثیر تعداد باندې روانې وې، بلکې دا ټول کلاسونه چې ګورو په دې کې د زنانو ډېر لوی تعداد دي. نو ما هغه ملګرو ته ویل دې نه معلومېږي دا چې دا موږ وایو چې دا زنانه بېدینه شوې، دا نه دي بېدینې شوې، موږ بېدینه یو چې موږ ورته دین نه دی ښودلی. ورنه دې زنانو ته صرف او صرف اعلان شوی دی چې کلاس دی د دې سړونو 5 ګونه زیاتې راځي. ولې؟ ځکه دې کې تړپ شته. موږ وایو زنانه بېدین هم ډېرې زیات دي، ځکه بېدینې کېږي چې هغوی ته تا ښودلی دین نه دی. نو حقیقت دا دی چې کله زنانو ته دین وښودلی شي که نه په قرآن تاسو پوهه کوي. په تاسو کې خیر لاس چت کې زنانو جایزه اخلو، چا په کور کې د قرآن درس کېږي، څوک لاس چتولی شي؟ 1 2 3 4 5 ماشاءالله کافي حد پورې راغوښته دی. اسلام دومره لامي نشته. خو دا کم ملګرو چې لاس چت کړو ډېر اوچت نه کړو، دا کم شروع کول غواړي که نه غواړي؟ که غواړي چې د قرآن درس موږ شروع کړو، بالفرض که څوک نه نو د هر چا ترجمې په دې میموري کارډو کې شته دی، د هغې نه راوغواړئ او دې لپاره یو ټیم ورکړئ. ټیم ورکړئ. زه دا بعضې خبرې نه دي کول پکار. په دې یو 4-5 میاشتې وړاندې 4-5 میاشتې وړاندې زما د دې واتساپ ګروپونه دي، نو په هغې کې کوم اډمن دی نو ما ته ویل چې مولانا صاحب دلته یو زنانه ده او هغوی وایي چې ما د مولانا صاحبو زما کوم تفسیر دی چې دا مې پیدا کړی و او تقریبا 2.5 کاله وشو چې ما روزانه ولا ټایم ورکړی 1 غنټه ټایم 1 غنټه. نو ویل چې بس مولانا صاحب ته دعا وکړي چې نن هغه قرآن کریم ختمیږي، هغه اخره 3 سورتونه نن اورم. نو ټول چې موږ د دعا وکړئ او ما داسې کار کړی چې هغه میموري کارډ موږ په کور کې ډیګ لګولی او په هغې کې موږ ورته بلوټوث باندې ورته ولګو. نو په ټول کور کې 1 غنټه درس روان، ټول خلک هغې ته ناستې درس قرآن اوري. خلک شته دی داسې د قرآن سره مینه کوي. دا څه ګران کار نه دی. کورونه کې درسونه عام کوي. تاسو انشاءالله کو به داسې که نه به کوو. ټول ښه مضبوط عزم وکړئ، یوازې اراده نه، عزم وکړئ چې ګورئ د قرآن کریم د درس تنظیم په کور کې شروع کوئ. ګورئ زما مه لګوئ، د کوم عالم درته خوښه یې هغه په کور کې ولګوئ، خو د قرآن درسونه عام کوئ. ګورئ دغه وخت پورې د الله په ذات مې د قسم امت نشي کولی کامیابي، امت نشي کامیابېدی چې په قرآن ځان نه یې پوهه کړی. ګورئ قرآن کریم دا د انقلاب کتاب دی. نن چې په غزه کې د زرګونو په تعداد کې خلک وجلې کېږي، د قرآن نه موږ د اصل کې روګرداني کړې ده. څوک تپوس والا نشته دی، موږ ته پته نشته دی چې څه صورتحال دی. زمونږ درد نشته دی په زړه کې چې ولې د غزې په خلکو باندې دا به نورېږي. دا درد پیدا کول دا قرآن کریم دا کوي. د قرآن کریم ترجمه، د قرآن کریم تفسیر دا فرض او ضروري خبره ده. ګورئ ضروري خبره ده. 3 شو یو حق نیم پاتې شو، انشاءالله بل جمعه کې به کوو. 4م نمبر دا ده چې ګورئ دا څه چې موږ یاد کړل نو په دې باندې بیا ورسره عمل کول دي. عمل زه دا خبره په خپل درسونو کې بار بار کوم، طالبانو ته کوم، عوامو ته طالبانو ته کوم، دور حدیث په کلاس کې چې کوم کسان پارېږي هغوی ته کوم. زه ورته ویم چې ګوره یاد ساتئ، یو ته ویلې کېږي علم، یو ته ویلې کېږي معلومات. یو ته ویلې کېږي علم او بل ته ویلې کېږي معلومات. زه طالبانو ته وایم چې ګوره موږ په مدرسه کې صرف معلومات حاصلو، ګوره علم نشته. معلومات هم حاصل کړل چې دا د صرف مسلې دي، دا د نحو مسلې دي، دا د فقه مسلې دي، دا د اصول فقه دي، دا د اصول حدیث دي. اوس چې کله موږ د مدرسې نه فارغ شو نو موږ معلومات حاصل کړو، اوس به علم کوو. علم شروع کېږي د مدرسې د فراغت نه وروستو.
زمون خیال دا وي او د مولیانو خیال هم دا دی چې د مدرسې نه کله فارغ شوم او سند مو واغستو پټکی راته په سر کو نو دا سړی څه شو عالم شو چېرته عالم نه شو څه شي نه عالم شو عالم علم معلوماتو ته وایي واځي چې معلومات دې حاصل کړل علم دا یو رڼا ده رڼا علم نور دی نور دا یو رڼا ده چې الله رب العالمین د انسان زړه ته کوزه کي نو چې کله دا رڼا د انسان زړه ته کوزه کي د دې رڼا مطابق سترګې هم جوړ شي د دې رڼا مطابق غوږونه هم جوړ شي د دې رڼا مطابق خوله هم جوړ شي د دې رڼا مطابق لاسونه هم کار شروع کړي د دې رڼا مطابق بیا خپې هم کار شروع کړي د دې رڼا مطابق زړه هم بیا جوړ شي دې ته ویل کېږي علم په ډېر لوی محنت کېږي ګوره ډېر لوی محنت پې کېږي الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء انما یخشى الله من عباده العلماء انما طالبان ناس دي انما د سره پر راځي لگا حسر د پر راځي کنه انما فقط صرف او صرف یخشى الله د الله نریږي من عبادي په خپل بندګانو کې څوک العلماء علماء و د الله په بندګانو کې د الله نه د ټولو زیات علما یریږي تاسو خدای په دې معاشره کې دا کوم علما د الله نریږي څوک ما ته ښکاره کېږي څوک د الله نه یریږي موږ خو د الله نه څوک نه یریږو که دا علما د الله نه یریدی معاشره به داسې وه که دا علما د الله نه یریدی نو دا خلک به داسې وو که دې علماو د الله دپاره دین بیانولی دا خلک به داسې په تیرو کې وو اول زه ځان یادوم ګورې زه اول ځان یادوم دا خبرې ځان ته کومه الله وایي د الله په مخلوق کې د الله په بندګانو کې د الله نه زیات علما یریږي فرق واریت چا په دې معاشره کې خور کو دا د علما خور نه کو په دې معاشره کې نفرت چا خور کو دا د علماو د وجه نه دی دا په یو بل د کفر او د ضلالت او ګمراهۍ فتوی چا ولګولې دا د علماو نه دي لګولي د پلاني بیان اورو د پلاني ماوره پلاني پسې مونځ کېږي تاسو یقین وکړئ دا بعضې خبر د کور خبرې سړی چې کوي سړی ځان بربنډوي د کور خبرې څوک بار نه کوي دا خو زموږ د کور خبرې دي په دې پاکستان کې دا سیاسي خلک خو پرېږده دي خو بچیان دي زه یم تاسو مزې وکړلې ستاسو حساب ډېر اساني ځکه تاسو داسې هم څه علم خو نشته دی حساب به د مولیانو ډېر ګران د قیامت په ورځ باندې هغه دا ده په دې پاکستان کې یو تاسو ما ته مذهبي جماعت وښایي چې هغه په بل باندې د کفر او د ګمراهۍ فتوا نه ده لګولې دا ګزو دا میدان څوک دې ما ته یو وښایي مذهبي جماعت چې په بل مذهبي جماعت باندې د ګمراهۍ د کفر د ضلالت فتوا نه ده لګولې هر چا لګولې دي دا مولیان نه وسو معلومیږي دا صاحب المعلومات دی معلومات ورته شته علم ورسره نشته چې علم ورسره وی نو به خلک یو کولی بیا به خلک جدا کولی نه په دې وجه باندې نن سبا معاشره د علماو باندې د خلکو اعتماد نشته په موږ باندې د خلکو اعتماد نشته هسې موږ وایو دا انسان ټیم ختم دی وګوره یو زه ظاهر انسان یم کنه تاسو هم ظاهر انسانان یې خو په دې انسان کې دننه یو بل انسان هم دی هغې ته باطني انسان وایي دا فلسفه د مغرب هم ده او دا زمونږ د کم چې پخواني پلاس پر دی هغوی هم وایي چې یو ظاهري انسان دی دا شکل یو د انسان دننه په دې بدن کې بل انسان دی وایي دا دواړه جدا جدا دي دا بهر انسان ډېر منافق دی دا دن انسان روغ انسان دی دا دن انسان دروغ نه وایي دا چې څنګه دی هغه شان دی خو دا بهر انسان ډېر منافق دی هغه دا ده چې دا بخنه خلکو د بزان خخه ښیي دا به تقوادار نه خلکو ځان تقوادار ښیي دا به څه کوي دا په خپلو په دې نستوڼو باندې په خپل سربوټو جامو باندې په خپل ټوپۍ باندې په خپل پټکي په خپل رومیال په دې به خلک دوکه کوي چې مطلب ما ګیره پرېښې ده زه ښه سړی یم نه داسې نه ده دا خو ستا صرف بهر شکل دی اصل انسان دن نه دی چې دا دن انسان څنګه جوړ دی پرې دن انسان باندې محنت پکار دی د تصویر درو ښیي یو مخامخ یو پټي پخوا به هغه نیګټ وکړه نو ستا نیګټونه ختم شو دا به چې وکړو نو به ډېر سړی به تېرېدو د هغه نیګټونه به خلک تېرېدو دا بل شان به و خو د هغې نه به هغه ریل شکل و اصل شکل د انسان هغه و په دې کې دننه حیوانیت دی په دې کې لیونتوب دی په دې کې کمقلتوب دی خو دا بهر چکلی شي داسې بالکل تک سپینو تور انسان پکې سپین شي او پیړ پکې نری جوړ کړي نری پکې پیړ کړي او چت پکې دنګ کړي او دنګ پکې چت کړي دا خو ستا کار دی فوټوګرافر چې څنګه تصویر جوړوي دا خو موږ دقه شانې ګورو نو موږ ظاهر کې خو ډېر دروغ او منافقت به کوو خو دننه انسان چې دی جوړول غواړي لهذا په ځان به دا محنت کوو چې د قرآن کریم دا کله موږ یاد کړو چې په دې باندې موږ عمل شروع کړو او داسې انسان د خپل ظاهر نه جوړ کړو څنګه چې باطني انسان دی څلور حقوق موږ وویل انشاءالله دو حقوق پاتې کېږي روان جمعه کې به ووایو الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي اخر کې صرف دومره ده نن سبا دا خیبر کې چې دا کومه جرګه د پښتنو راجمع شوې ده نو دعا ورته کوو چې یو ډېر سنګین حالات دي سنگین حالات ځکه کم پی ټی ایم باندې خو حکومت پابندي مو لګوله بین کو چې دا یو کل عدم تنظیم دی خو دا هغه یو غټ تصادم خطره وبکې الله تعالی خیر دا وکړو
اگر تاسو وکتل چې باقي درې سرور کسان پکې مړم شو، فایرنګ پکې وشو. خو پرون دا بعضې خبرو کې ډېر خیر راوځي. دې نه وړاندې خو دا زمونږ دا صوبایي حکومت او مذهبي حکومت خو نښتي یو بل سره. وزیر اعلی او ګورنر لینګویجز بالکل دا داسې د اکوړ خلکو لینګویجونه استعمالول، به ته به کنځلې کولې، بدرې دې به ویلې. خو زه شکر دا دی چې پرون وشوه دواړه یو ځای کېناستل، وزیر داخله صاحب راغی او زمونږ د صوبې ټول چې کوم سټیک هولډرز وو، څومره سیاسي مشران وو، هغوی راغونډ شو او 3 ورځې هغوی له اجازت ورکړو چې تاسو کېنئ او دا خپله جرګه پوره من طریقه باندې وکړي. نو دعا به کوو دا پښتانه خو موږ پښتانه یو که نور څوک خو نه دي که نه، چې الله په خیر دا خبره ختمه کړي، چې الله رب العالمین په خیر دا خبره سرته ورسوي، تصادم پکې چېرته ونه شي، بغاوت پکې چېرته ونه شي. او زه دا خبره کوم چې د دې پښتون تحفظ مومنټ او د پی ټي ایم څومره سربراهان دي، څومره زمونږ د قبایلو مشران دي، څومره زمونږ د پښتنو مشران دي، زه یم دا موقع ده ټول پښتانه د لر او بر یو افغان چغل ته والې کېږي. لر او بر یو افغان، لر او بر افغان را جمع شوی دی. نن د هغې خیبر نه او د دیر او د سوات او د باجوړ او د بلوچستان او د پاکستان د ګوټ ګوټ نه پښتانه راغونډ شوي دي په خیبر کې. 3 ورځې جرګه به کوي او د پښتنو د حقوقو خبره کوي. موږ د دې حقوقو بالکل موږ ملګري یو. پښتنو ریسورسز غلط استعمالیږي، بجلی په خیبر کې استعمالیږي او په خیبر کې بجلی نشته دی، معدنیات په خیبر کې دي او معدنیات او آمدن موږ ته نه راځي. نو دا ګیلې د پښتنو شته. خو زه یم دا خبرې د دې مطالبه د حکومت نه پکار ده. خو زه یم چې دا منظور پښتین صاحب دی یا د هغه سره چې کوم ټیم دی، زه یم هغه ته چانس دی چې پښتانه بایبرت مسلمانان دي. پښتانه چې دي که نه، پښتنو کې بغیر دین نشته، پښتانه ټول په ټول مسلمانان دي. او الحمدلله دا پښتانه موږ مشران وایي که نه چې پښتنو د اسلام په جرګه باندې قبول کړی دی. او دا ټولو جرګه چې وشوله نبي علیه السلام نه راغلل ټول مسلمانان شو. پښتنو کې غیر دین نشته دی. زه منظور پښتین او د هغه ملګري زمونږ او زم تاسو مرا سره لاس اوچتوي چې موږ ټول دا وایو چې زمونږ د ټول مطالبه ده چې دا پښتانه په شریک اسلامي نظام هغه ځای کې مطالبه وکړي. تاسو دې سره یې کوي که نه چې دا ټول پښتانه په هغه ځای کې د اسلامي شریعت مطالبه مو وکړو. دا ټول پښتانه وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو. او زه په دعوې سره دا خبره کوم او زه په ایمان دا خبره کوم چې په اسلامي نظام کې د پښتنو د ټولو مسلو حل موجود دی. بلکې واجب د پښتنو نه د ټول انسانیت په لا په اسلامي شریعت کې او په اسلامي نظام کې دا کله چې اسلام غالب او په ټول دنیا باندې حکومت کړی دی. یوازې په خیبر پښتونخوا باندې پښتانه حکومت نه کوي، په ټول دنیا باندې به وکړي چې اسلامي شریعت بل پر راغی. الله رب العالمین دې د پښتنو حفاظت وکړي او الله دې وطن حفاظت وکړي، د هر قسم بغاوت نه او د بدنظرۍ د الله زموږ د خوږ وطن پاکستان وساتي. الله دې امن پدې کې بحال کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.